موبائل باندې قرضہ اغستل سود دی او کنه دی. عام طور د موبایلو کې دا سی وی چې تاسو را بیلنس ختم شي نو کمپنی والا قرض پیسې ورکي. د دې متعلق اکثر ملګری سوال کوي خدا اصل کې د پیسو په سر پیسې راغستل نه دي. د دې طریقه عام طور دا وی چې دا ته کمپنی ته میسج وکې تو ورته وې چې یاره ماته اجازت راکې چې زه نور کال کولی شم زه خبرې کولی شم هغې ته اجازت درکړي د کال د رنګ او بیا د هغه اجازې د هغه رنګ ته پیسې ورکړي چې ځان ته ایزي لوډو کې ستا نه 100 روپۍ کټ کړي. د 100 منټه د خبرو په اندازه باندې تا ته هغې منټونه درکړو نو یو طرف ته ستا پیسې دي او بل طرف ته د هغې اجازه ده. دا څه نه ده چې کنه د ستا هغې 100 روپۍ درکړې ته اوس 100 روپۍ ورکې او دوه دنه سود کې کټ کړي. دا څه نه ده د هغې د طرف نه اجازتنامه ده د خبرو ستا د طرف نه پیسې دي نو دا سود کې نه راځي دا خو جایز دي. او که چېرته مثال داسې وشي چې دا پیسې شي نو بیا دې کې طریقه دا ده چې 100 روپۍ تاله قرض درکړې خو ستا نه کټ کړي مثال 25 نو دا حق الخدمت په بنا ده نه دا 15 روپۍ سیوایي کټ کړي دا هم جایز دي. دا تاله 100 روپۍ درکړې گویا کې دا کرایه شوه هغه ټیکس شو کړاو شو د هغې نو 100 روپۍ دې په 100 شوې دا باقي د کمپنۍ هغه خرچه شوه نو حق الخدمت په بنا باندې که د هغې 100 روپو په عوض تا نه 25 روپۍ کټ کړي نو دا به جایز دي. پاتې شو پری منټ بعضې کمپنۍ ورکوي دا هم جایز دي په شرط د دې چې ستا د قرض پیسو په عوض کې نه لکه د ایزي پیسې هغه پری منټ چې دی نو هغه سود کې راځي. دغسې بعضې کمپنۍ سړي ته انعامي طور پری منټ ورکوي نو بطور انعام پری منټ یا جګونه ګلاسونه نور د ضرورت څیزونه بطور انعام چې ورکوي دا جایز دي. دارنګې دا 100 روپۍ چې قرضه ورکوي تا کال باندې خبرې وکړي بیا دنه پیسې کټ کړي دا هم جایز دي انشاءالله سباق ورکې نشته.